او ان شاء الله عمده د پاکستان جنډا دا په پېښور او په اسلام آباد کې نه دا به موږ ان شاء الله په دلی کې الته پر جامع مسجد باندې لګو دا به موږ د انډیا په اسمبلی د پاسه لګو کو د انډیا هر قوت راځي کو د اسرائیل هر قوت راځي کو د امریکا هر قوت راځي موږ به هغه ته ډټ کرو درېګو به کنه ان شاء الله د خپل آرمي سره بکلک ولاړو کنه ان شاء الله ټول د شهادت لپاره تیار یې کنه ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب مړه هندو به زما سره مقابله وکي چې هغه رام کوي هغه هندو به زما سره مقابله وکي چې هغه ته پته را چې ما بس وځي چې کله خبره د اسلام راشي کله خبره د ملک پاکستان راشي نو بیا نه دی کې سندشت او نه سرایکشت او نه بلوچشت او نه پنجابیشت او نه پښتونشت نه بیا دی کې وابشت او نه دیوبندیشت او نه بریلیشت او نه اهل حدیث ته نه دا بیا ټول مسلم قوت دی دا ټول بیا یو پاکستان دی دا ټول یو بدن دی کو د دې یو جوړ ته تکلیف رسی ټول پاکستان به ودرېږي هر مسلمان به دې ګړې ودرېږي بلکې د دې نړۍ سره تعلق لرونکي چې کم هندو عیسائی او سکھ دي هغه هم د دې پاکستان د پاره ودرېږي وي د زړه په وینو بسیراب کلم ګلستان د وطن او ګیله دې نه کوي زما خپل یاران د وطن او زه د وطن په لیلا لکه مجنون لیونی او ما ته ګل ښکاري دشت بیابان د وطن بیا خو زه په دې باندې هر ځای ته ځم هر څه ته تیار یم سر کټ کولو ته تیار تن کټ کولو ته تیار مال لګولو ته تیار ولې ما ته خو د غزوه هند د دې خوشخبری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دا ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عظیم الشان صحابي اعلی صحابي تاسو ته پته ده د پیغمبر هر صحابي جنتی وي د پیغمبر مرګري دوست یار او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خو صحابو کې هغه سوي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوة الحند چې جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ سره د غزوه هند وعده کړی دا او بیا مخکې الفاظ چې استعمالي عجیبه انداز کې وای کو چرې زه هغه وخت اومنم چې غزوه هند کیږي نو زه خپل مالم لګوم زه خپل جانم لګوم مطلب دا زه به جهاد لزما او کو شهید شم دا به افضل شهادت وي زما د پاره فضیلت والا شهادت وي زما د پاره او کو زه واپس رالم غازی شم د جهنم د اور نه بچم زګ پیغمبر خدا فرمای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دو کسان دو ډلې دو جماعتونه دا به د جهنم اور بدیل لره نسکی د جهنم اور بدیل سره نه ټچ کیږي هغه دو جماعتونه څوک دي یو هغه جماعت چې هغه بغزوه هند کوي او یو هغه جماعت چې د عیسی علیه والسلام سره مرګري او د دجال خلاف په جهاد کوي نو موږ تیار یو الحمدلله کو د جهاد مقرازي د غزوه هند مقرازي موږ د الله جل شانه نه د موقع غواړو او خوشحالي کوم په دې خبره باندې چې کوم مسلمان کې یو تفرقه راغلی و د سیاست په لحاظ سره چې کوم د پوج او د عوامو په منځ کې خفګان راغلی چې هغه اغیارو زمونږ استاد په منځ کې پیدا کولو چې هغه مختلف قوتونو پیدا کولو یا زمونږ سیاسي چې کوم اختلافاتو هغه ټول د دې خبرې سره ختم شو او الحمدلله ټول مسلمان په یو پیج باندې ولاړ دي نن ټول مسلمان یو ځای دي نن او مسلمان ته دا پته مو لګیدا مسلمان ته دا خبره واضحه شوه چې مونږ ته به علماو منتونه کول او مونږ ته به علماو په منبر باندې بیانات کول مونږ به چې سیاسي بیان کوي مونږ به دې کې د سیاست خبره ده مونږ ویره په پروډکټس کې دا خبره چا یې خودلې ده تاسو په خپل باندې وکتل زه نه ویم تاسو نیوز والا وي زمونږه چې کوم آرمي ده هغه دا خبره کوي چې څومره ډرون اٹیکس وشو په پاکستان باندې د انډیا د طرف نه په هر یو ډرون باندې لیبل د چا لګېدلی د اسرائیل لګېدلی چې کله به مونږ دا خبره کوله چې فلسطین کې دا جنگ د ځای نه دی فلسطین کې جنگ دا جهاد دا د اسلام او د کفر دی دا د مسلمان او د کافر دی نو خلکو به وینه دا پزمک او په ټوکړه باندې جنگ دی او مونږ به دا خبره کوله بلکې ډیرو خلکو چې کم دینی طبقه سره تعلق ساتي یا چې کم زمونږ پروفیشنل طبقه ده چې کم ویل ایجوکیټډ دی هغه په دې باندې غبیق نظر کوي هغه